پاکستان پشان ملک نه چې خپل خلک وژني. د پاکستان مطلب څه شی دی؟ د خپلو خلکو وجه. زمونږ د افسرانو مدعا څه ده؟ په مونږ باندې سترګې سرول. هو سلام لڑاتا ہے بولې ته څه شی؟ 5 سګریټ سړی او زما نوکر یې، زه چې ټکسونه بند کړمه او ته به چې کوم د مالګې څټې کوو دې نه څټلې ده. ډیر زیات د یو حیرانتیا خبر مې واورېدو. مولانا حمیدالحق صاحب چې شهید کېدو د هغې نه مخکې اخیري عمل څه کړو خبر یې؟ اخیری عمل چې کړو هغه صدقه ورکړې وه او صدقه یې چاله ورکړې وه. که د دې نه خبر شوې نور به حیران شي. صدقه یې هغه چاله ورکړې وه چا چې دې شهید کو. مطلب دا چې خپل قاتل له صدقه ورکړې وه. دا د مولانا صاحب عادت او د والد صاحب عادت و چې دوی به کله مونځ وکړو او د جومات نه برابر کېدل دغلته به سوالګري خیرمار ناست وو، هغوی له به د جیب نه پیسې ورکول، جیب به څومره پیسې ورکولې به خلکو له. د دم د خپل معمول مطابق راکوشو سوالګرو له پیسې ورکړي او په دغه دوران کې دقه چا چې به حمله کوله، ځانمرګ برید به یې کو، خودکش حمله به یې کوله، هغه هم راغی او د هغه هم پیسې ورکړې. اخیرې پیسې یې شوې دقه دلې ورکړې او هغه ته روان شو. او د هغه ځای د خلکو د لیدونکو د وینا مطابق دا خبره ده، چا چې دا لیدل کړي دي هغوی وی چې هغه لږه فاصله کې لاړو هغه ځان والوزو. په دې کې مولانا صاحب هم لاړو او نور د ګل پرنګ شاندې علما کرام پکې شهیدان شول. نو دا ډېره زیاته یو خبره وي، د حیرانتیا واقع ده. په پښتونخوا کې د یوې دماکې 3 منې برابر شوي چې بلې دماکه وشي او دیم یو طرف تکا د ټول زیات تکلیف پاله دا خبره درکې چې په میډیا راشي چې حمله وشوه خو ناکامه کړه، چې حمله وشوه او ناکامه کړه. نو بیا د ګل په شان د ماشومان ولی شهیدان شول، چې حمله وشوه او ناکامه شوه نو بیا د 10 کسان ولی زخمیان شول، دا 12 کسان ولی شهیدان شول، دا کورونه ولی تباه شول، دا جماعتونه ولی شهیدان شول. د دې جواب پکار دی کنه چې حمله ناکامه شوه نو دوره نقصان ولی وشو. خو ښکاره چې کوم دی قوم نه معافي وغواړي کنه. په بهر ملکونو کې داسې واقع راشي نو اول حکومت د قوم نه معافي وغواړي، بیا انتظامیه او حکومت نمایندگان هغه ځای ته ولیږي، خلکو سره مرسته او امداد شروع کړي. دلته ورپورې دوی په میډیا ټوکې کوي چې حمله ناکامه شوه، خاندي ورپورې. ښکاره چې کوم دی زموږ صوبایي حکومت وفاقي حکومت په امن راوستو کې ناکامه دی. یو دماکې پسې په 3 مرتبه دماکه کېږي، ښکاره دی راشي د قوم نه معافي وغواړي او دوی وایي چې موږ په امن راوستو کې ناکامه یو، چې دا قوم ځان په خپله باندې بندوبست وکړي، د ځان په خپله باندې څوکۍ شروع کړي، ځان په خپله باندې خیال شروع کړي. اخر به دا ترکه مې روان وي.